أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او درشمه مرید د سورې شورا زموږ اساسو درس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت دیجه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور کلو یې پنځه کلو په عمر باندې د خپل والدې سره د مدینه په طرف باندې روانو یا د عبد الله صاحب زیارت لا او یا د رسول الله د مامګانو خواله د یو مشاغله کې سره دلو په دې مزمنس کې دغه مور وفات کېدل امینه بیبي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پرورش دغه نیکه عبدالمطلب صاحب لپاره شو داغه سره تقریبا سلو اتکاله 2 میاشتې ولس ورځي چې په دې مزمنس کې هغه وفات شو لاړو به رسول الله تربیت د ابو طالب په قبضه دغه په لاس کې شو تر دې پورې چې د 12 کلو په عمر باندې شو د رسول الله تر د شام په سفر باندې روانو د رسول الله د خو نړیر اصرار وشو چې زم تاسو سره زما هغه له د کشر نشیتلې وینه زم دغه د محبت نړیر متاثر و نظام سره روان کی په دې مزمنس کې د بصره علاقې شکل رسیدون او الته د یو راهب سره د دې دوړو ملاقات او د رسول الله بیرته واپسی چې د اخر زمانه نبی له يهودي ونه وجني دغه پردا مسله شوی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څخه صفات موږ دا بیان کړی و چې کله به د ابو طالب د زامنو سره کېنه سو بډوړې باندې نو هغه به ماړم شو او ډوړې به اضافه پاتم شو او الله نبی به چې کله وسره نو دغه به بیکار نه کېدو او وګي مون پاتې شو دیم نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله سر اوچته دون د سترګې به تورې وي او سر به ورته غواړو قناعت ولا انسانو که چا به شي ورکه خړلو به که شي ورنګ نو په ورځ شپه بنارو پنار باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو خاصه صفت چې نن درس کې شروع کیږي الصدق محمد رسول الله په ټول عمر کې چې دروغ نه ویلي رښتینی انسان تر دې پورې ورته کې دا راغلی چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پری دی خو دروغ نه وایي چې کله انسان دروغ شروع کوي ودا سره په خپل امام باندې ویریږي او قران کې رب العالمین د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده به ما کانوا یکذبون منافقان انسانان عقدی شی به همیشه دروغ وایي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه څوک چې رښتیا وایي دا به د نیکی په طرف روانيږي او څوک چې د نیکی په طرف روان شو دا به جنت درسيږي یعنی رسول الله مقصد به حدیث کې دا چې همیشه رښتیا وایي انسان چې دا خبره بځان باندې لازم کی چې زب د مخ کې څومره دروغ ما ویلي دی الله دا غینستا دا غیب مبارک ستانه معافي غواړم انده به شرط هم دروغ نه ما د دې انسان خیرونه د برکتونه ته به ګوره د دې په عمر کې د دې په اخلاق کې او په معاملاتو کې دا قصب کار دی نو رسول الله په صفاتو کې کیسه مزیدار صفات دا و چې دا صادق انسانو دشمنانو دا منل چې دا رښتونی دي دروغ نه وایي والفضل ما شهد به الاعداء کمال دا چې سبب د فضل باندې دشمن اقرار وکړي د مکه مشرکانو نه بچا د رسول الله بارکه ته پوښتنه چې دا څنګه انسان دی دا ډېر صادق انسان دی رښتونی انسان دی یو صفت دا و د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صفت دا و چې خیانت نه ځان ساتو خائن نو بیا خیانت برابر خبره ده کاغه رب العالمین په حق کې او کاغه مخلوق په حق کاغه په یو عہده کې کې په یو منصب کې کې په یو خبره کې په دې ټول کې رسول الله د خیانت نه ځان ساتلې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د منافقانو په علاماتو کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله هغه سره امانت کې خود لشي د خیانت کوي او رسول الله فرمایي چې قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې دا په امانتونو کې خیانتونه شروع کېږي د شي 32 پیر روانې لکه انسان چې په غنیمت باندې راځي رسول الله شرط خیانت نه لري کړی د الله د نبی په صفاتو کې بل صفات دا چې اشد الحیا ډیر انتهایی حیاناک انسانو تر دې پورې بعض روایتو کې د شي راغلي دی اشد الحیاء من العذراء فی خدرها یو زنانه شراب د خپل کوټنۍ کې ناشتي او هغه پیغله زنانه هغه کې چې څومره حیا ده رسول الله کې د دین زیاته حیا و دخل قران نه بشي تیرېدو وې د شي کیفیت باندې تیرېدو لکه انسان چې دا ګمان وکړي چې یو پیغله زنانه هغه چرته د پردو سره سره ملاقات نه وشي هغه خلکو به د مخ باندې ورتيریږي نو څومره په کم کیفیت باندې روان شي ډېر انتهایی اوچت ناشنا لیکن د دې باوجود محمد رسول الله ګور ډېر بهادر انسان او مشجع حدیث کې راځي یو ورځ په مدینه منوره کې د شوازه ولګي د وسه بلا راځه
څه مصیبت دي تر څو پورې چې مجاهدینو اصله راخستین او محمد رسول الله د بار طرف نم د شر روانو وی ویل چې هیڅ نشته خیر او خیرت دی بس قلار ود شي آرام وکي د څه نه کوي چې شرط وي هغه کې ځان پټ کې ملګر لوي چې لکه تاسو وګورئ څه چللې ملګری لا خبريږي نو تر څو پورې چې به صحابه اخ کلک مجاهدین هغه چې ځان برابرۍ لیکن رسول الله دومره اوچت کمال کړو چې بیرته روم ګرځیدو علي بن ابي طالب فرمایي وی چې کله په میدان د جنگ کې په موږ باندې میدان سخت شو نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول چې به کوم ځای کې الله نبی دې التم ممزان ورسو هغه باندې به موږ خپل ځړ راډه کولو حیانات انسان لیکن دغه باوجود بهادر او شجاع نظر ته نیم کې رسول الله په حیا باندې به تفصیلی بحث شوی دی حیا به دومره وا وی چې کله به یو کار ولید او هغه به د په طبيعت برابر نه و مخامخ به انسان باندې رد نکوه چې لکه تا کې دغه نقصان دی او دا مسله دا بلکې عامه خبره به وکړه چې وی ویلې زموږ په دې ملګرو کې بعضې د خلک دي ما بالو اقوام سوجره دي بعضې خلکو له څه کار دي خلکو دي چې د کارونه کوي هر سړي به ځانو پیژني چې لکه زې مودا دا کار میکړي سبب دا کار نه کوو دومره وشته انسان حیا به څه ویلې شي امام راغب رحم الله لیکلي دي وانقباض النفس عن القبائح شرعا عرفا عقلا خپل ځان د دې بدو شینو نه ساتل کاغه عقلی بدوي کاغه شرعي بدوي کاغه رواجی بدوي ابن حجر اسقلانی فرمایي وي چې اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې د بدوی نه ځان وساتي او نیکي لر وړاندې شي د خلکو په حقوقو کې تقصیر تی ونیش شیخ جنید لیکلی دی رحمه الله وی انسان رب العالمین په دې انعاماتو کې سوچو کې او به په خپل ګناهونو باندې سوچو کې د دین چې کوم کیفیت انسان لره عارف شي ودا حیا ده چې موږ څه کوو الله رب العالمین ته موږ سره څه کوي موږ سلیریش ګنټي ستا مخالفت نه ملا تړلې او ته موږ باندې د نعمت کوي او به دانه مشروع کړي دی او د نعمتونو او دا حیا په انسان کې کله راځي یو دا چې انسان په خپل ګناهونو کې سوچو کې دویم د خپل عمل په تقصیرات او نقصانونو کې سوچو کې او دریم د رب العالمین انعاماتو کې سوچو کې سلورم هغه آیاتونه او احادیث وګوري چې پای کې د حیا فضیلت ذکر شوی دی او پنځم چې کله عمل سره د الله د لپاره کوي حدیث کې رسول الله فرمایي چې کله حیا د ایمان شعبه ده کله وایي چې حیا ټول خیر دی د شي اخلاق په انسان کې راشي چې هغه بد کارونه سره ور باندې منش نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې کیسه صفت دا او اذا ذهب المذهب کله رسول الله چې خپل ضرورت پوره کول ډیر لري بلاړو صحابه فرمایي دومره بلل لاړو چې زمونږ د سترګو نه بالکل پناه شو شرط هم نږدې ضرورت پوره کړي نه دي د رسول الله د پرتګال شرط هم د ملګرو لیدل نه دي یو ورځ وې صبات تقومن د شو جدا غو نه کندرو انت خپل ضرورت پوره کول حذیفه ابن یمان ان شاء الله ودرو دی خو جلکه دی خو سوګرانش نور ډیر لري ته انتهایی حتی تر دې پورې سلف دام لیکلي دي وی چې کوم انسان او د سماته وکي او به د خپل بردوګاک پلاس کې رانیولې او د سر رواني وي د دې انسان شهادت او گواهی نه قبلي مردود شهادت ته د مروت نه خلاف کار وکي چې د باغې ځکه خپل ضرورت پوره کوي به بردوګاک په لاس کې نیولې او په دې خور روان دي د محمد رسول الله بردوګاک شرط هم شادي درې نه و د سره په بچانه لیدل دومره حیانات او دومره وشت خلق حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې د ټول انبيانو دا خبره فاتې ده چې انسان کله حیا پری دي څه شي کوي به هغه دي کوي دغه حیا د شمو تاسو د شراګیر کړیو د نیکي په طرف باندې دعوت او د بدوی نفساتي د غلطو حرکتونو نه د غلطو خبرونو نه غلط ځای الله سړلو نه انسان کې کیفیت راشي شغله به وړاندې کېدل نشي حاصل لا چې محمد رسول الله کې ډېر ښه اخلاق دي قران کې رب العالمین فرمایي ته د وشت اخلاق ولې د عائشه رضی الله عنها قال صحابه کرام را لوي ویل یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سدي وکانه خلقه القران دا قران ټول د رسول الله اخلاق ما فکوا ځان ما فی عادت کا توحید د خلق را بلا نه کېله را بلا د جاهلان نه مخاړه منځونه کې پابندي کوا د اوچت ایمان والو به پیدي مجلسونه نه کول د خپل عورت حفاظت کو د امانت د حاجت ساتو د لوس پابندي کوله د مانزه حفاظت کو خلق د خیر تمل لرله شب شوري د شهید امت رب العالمین رعایت شو کیسه اخلاق ته صادرې ده په شی بدنامه نه لګوله د دوستانو مابین کې جدایي نه راوسته مصیبت به شور باندې کله راغنه صبر به کو چې کله نعمت په وشو شکر به کوله د خلکو بزرګونو کې د رسول الله محبت پروتو گاونډي ته خوشاله د شي امام چې چرته دروغ نه دی ویلي فقدمن انسانو معاملې کې ډېر نرمي کوله تر دې پورې
یو زنانه چې کله حتی د غلامانو دعوت هم قبول کړي د زنانو د وینځو دعوت یو وینځو اشاره ورته وکړه او چې شو د خپل مجلس نه وې دي چې مې سره کار دی چې ال تر ویل دي خوړان دي رسول الله ورته ویلې زه بس ته حاجت پوره کوم چې په کوم ځای کې ته غواړې چې سره غیږه رسم د څه نه کولې چې لکه زه مېره ما زه په دې ځای کې ناسې موږ ما خو د ګارد ولاړ او څوک در پریدین او څوک راځي هغه دی وی او هغه ټیلوي راټیلوي معنا د محمد رسول الله کې استا اوچت جامع اخلاق دي قران کریم ټول رسول الله اخلاق نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 12 کلو یا د 15 کلو په عمر کې چې په دې منځ کې واقع وشو چې غیر ویل شي حرب الفجار توجه حرب الفجار څه معنی حرب معنی جنگ او فجار معنی د نافرمانی عربو کې دا مسله و چې رب العالمین په دې څو میاشتو کې ذوالقعده ذوالحجه محرم او شوال د حج د کوم موسمونو په دې کې د جنگ جګړې قتل او قتال نه منشي وو چې دې کې به تاسو دا شی نه کوي ترڅو د حج نه شو پاره مې د خپل حج پوره کړي دې کده شو ولا نعمان ابن منذر دا د عربو یو بادشاہ د عراق د مکینه حل تلاړو وې د سمال راولې ګره د اوقاس میلیلا او د هغه مال مشری شه دا عروه ابن الرجال یا عروه الرجال ورکړه ورته ویل چې زما د مال وېسو د اوقاس په میله کې خرج کا ان تلارشه هغه دا ډیره کوي کله چې د میلیلا راغلو په دې کې عربي او براس په نامه باندې په دې انسانانو کې بعضې د انسانان دي چې هغه غواړي په یوه کې قتل او قتال او جګړې شروع شي د خلکو په تلیتونو کې دا مسله ده رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام بعضې انسانان د خیر چابینې دي د شر قلوبونه دي او بعضې بالعکس دي د شر چابینې دي د خیر قلوبونه دي بعضې انسان چې کله مجلس را داخل شي نه متصل جګړه جوړ شي بعضې د شي چې جګړه او قتلونه شي لیکن دا شکل راشي چې جوړ وشي دی براس په نامه باندې سړی دار او چت شو او عروه الرجال یا عروه ابن الرجال دی اوجل او قتل کی ایسه وته کې دوه خبر لا د عربو مشرانو له دا خبر وکړي چې ای خلکو ګوره ما خو قتل کړی دی ګوره د څه نه چې تاسو به غیر نشئ زه تاسو حرم لنه نه وځي تختی حرم نه چې کله وسړی داخل شونه به پاګې باندې چې بحث او جنگ او قتل قتال نه کوو د عربو چې څومره مشران واغ ټول د میله پرې خو د تجارتونه پرې خو د لاړ په حرم ونه نه واته د قیس ابن غیلان چې د طائف نه قافله او قبيله وا رالل مصالح تشکیل ورکړي عمر ابن منذر چې کار شوی رساسو د سړی وجله ورشي چې کله بیت الله لرارو د عرب ټول په حرم کې دنه ناسو بار نه راوته ډیر انتظار ورته وکي خو انت ناسو اخر ورته ویلې ویرا روان کار موږ تاسو جنگ کوو وس تاسو په داخل د حرم کې راوځي نو موږ هم در باندې حمله نه کوو ګورو به وی سیدا دوی شلاړ عرب خپل اسلحه برابر کړو دوی برابر کړ روان کال چې څنګه راغی جنگ جوړ شو دوره سي پاول کې د قریش کمزوري شو لیکن ماجګر وخت کې رب العالمین دوی له طاقت ورکړي چې ایسه به خلکو باندې راوچ شو را بالا ډېر قتلونه به کې وشو جنگونه به کې وشو اخر به کې درېمګړې راغی صلح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 15 یا د 13 کلو په عمر دی او سفر مې یا د 16 کلو په عمر وی انبلو رسول الله فرمایي چې په دې جنگ کې مم برخه خشه ور خپل ترون لوي مغشي ورکول او غي بوشتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې جنگ کې ولې شریک شو لوی وجه پکې دا چې محمد رسول الله د جنگ ټریننګ یاد کی مجاهد نبی دی تورات کې د محمد رسول الله یو صفت دی نبی الملحمه اق نبی چې هغه د خلکو نه وکي تر شغه مجاهد دی عبد الله بن جبیر فرمایي وکړه چې څنګه مشرانو جګړه کوله موږ به زی بوتله په طرف باندې وځي کې کینه ولا مولانا د دشمن سره په میدان د جنگ کې لاندې وته تر څو پورې مال دا وکي چې نسبازي د شي کو تر د شي چلاوا حتی تر دې پورې امام الحديث الباني رحمه الله او نور اهل العلم هغه دا فرمایي چې وسړی جهادي سیډي او هغه فلم د خپل کشرانو د زنانو لم چرته وکي پای کې به سم ممانعت نه لکه عائشه رضی الله عنها رسول الله د دې حبشو جګړه خودلی و چې هغه نسبازي کوله تر څو پورې زنانه په دې اصله باندې پوښ چې په دې کیفیت باندې بوشتل کیږي او د څه بنخ کیږي او د څه دفاع کیږي او د څه تعرض او د څه د رسول الله به مقصد داو چې دا ټریننګ شي مجاهد شي ځکه مجاهد نبی دی د دین ورسره د مؤخر علی شوال په دې مېش کې جوړ شو حلف الفضول فضول دا معنا چې بهترین حلف ده د بهترین انسانانو حلف المطيبين اقا انسانان چې هغه خوشبويانه لګولې وي یا فضول دا معنا چې ډېر څه کسان راجم شو چې دغه نوم فضل او دام فضل او دام فضل او دا د یو شی باندې قسم وکي څنګه قسم وکي
د یمن نه یو سړی راغی د زبید په نامه باندې هغه دلته په عربو کې مال خرج کی عاص ابن وائل السحمی د یو عربي او د مکی باشنده او د مال واخصو مسله خلاص شو وی ویل چې دا مال ما نه راکړه به تعالی پیسې درکم وی چې ډیر خلاص دې زبید به شکرتي طلب د مال کو چې مال مې د پیسې راکا ویننه درکوم سبا درکوم نه درکوم سبا درکوم خو بده کې ډیر وخوته اخر ورته ویل چې دا مال راکا کمال مال پیسې راکا که پیسې نه راکا د خپل مال راکا دی عاص ابن وائل السحمی ورته ویل چې نه مال درکوم او پیسې درکوم زل لاس اخلاص څه کوي هغه وکا بعض انسانان د چې هغه د ډاکی کوي دغه زبید لاړو دارالندویلا قضیه چې قصي ابن کلاب جوړ کړو او د عبد الدار له وسپارلو چې حکیم ابن حزام تقریبا غالبا ورنه په 1 لک درهم واخصو ما ورزه له پاګه باندې لک ملامتم کې خو ویل چې دا 1 لک درهم یا دینار ما فی سبیل الله وقف کړو دا غیر لپاره مې دا خرج کړو دې دارالندویلا ورغه زبید ورغه د عربو د مشران راجم کړ چې هغه بني مخزوم د ابو جهل د قوم او د قشم بني سحمه چې دی عاص ابن وائل ما د مال قبض کړی دی یعنی مال خپل مال راکې مال پیسې راکې د څه چل کې ظلم کړی او تاسو ما سره بده کې کومک وکړي اگر که زه بل ځای راغلم دی یمن نه خو هیڅ هم د دې خبره باندې وګونه نه پوه اعتبار ورنکې چې زه مسافر سره د څوک خبرې لغوي دي کې دي کې کیسه کې نه لیکن دا دی او چې غره وخت ډیر اوچت شاعر مو او د دې قریشو د دې عربو به سخت زمو بدی بیان کړه چې دا کمر خلک دی او دا خراب خلک دی دا د خلکو لمرونه قبض کوي به پیسې نه ورکوي به ایسو باندې خېټه ورچو دا به غیرت خلک دې زموږ سره دفاع نه کوي خدا خبرې وکړي عربو کې عادت دار شوقي په خپل شهرت او په خپل عزت باندې ډیر سر ور کوي زبیر ابن عبد المطلب چې دا محمد رسول الله کاکاو دا د یو شاپ یو کور کې راجم شو ابن جدعان داغه په کور کې کېناست او قسم وکي لاسونه دي خلکو له بیعت کو ورکړه چې یا به د دې شړې کومک مم کو راځي چې کوم ځای کې مسافر سره راځي کاغه د بار ملک او کاغه د مکی والے چې چور باندې ظلم وکي موږ به دغه انتقام اخلو یو سره بیعت وکي بل سره وکي بل خطور سره وکړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دې مجلس کې شریک او ډېر ښه مجلس چې د غریب دفاع وکړو او چا چور باندې ظلم وکي د ظالم مقابله وکړو مال به دغه نه اخلو دي شړې به ورکو د دې عاص ابن وائل خو له اول دا مال نو ورکو خو چې کله زور باندې راغی مال ورته تسلیم کی د عبد الله ابن جدعان په دې کور کې دا فیصله وشو دا مالدار شړیو څنګه مالدار شو دا ودا په خپل وخت کې ډېر غریب و دي پلار ایسه دا وشو د ځان نه جدا کی چې 1 روپۍ ګټې نه لیکن قرضونه په ما باندې راړي زله دي زنه ورکېګا دی عبد الله ابن جدعان باندې دا ژوند ډېر سخت شو د شي ارمان وکي چې الله ما مړکا دا سره کوم ژوند شوس پلار د کور وشړل ما مال نه راکې څوک مال قرض نه راکې خو روانو مقصد دا و چې د شي له وزما تر څو پورې وزمره ما مات کې یو مارو کامر باندې وړم یې سمې وژني قتل مکی دا کار وکي وې په دلاره کې روانو چې دلیل ورغه یو غټ مار ول د تکسر مار پروتو نو دی عبد الله بن جدعان ویلي چې د دې مار خو ورزم چې اسمه وژنه عمر شمه دا ژوند په ما باندې ډیره سخته خودکشي کوله بعض خلک په دنیا کې تنگ شي د بی دیني د وجې ځان به وژني یا ځان مردار سندي واچوي تعمیر نه ځان وګرځي یا بل کارو کې یا بل د دې مار خو به کله ورته وي دا ځې په ځای باندې پروتو چې به ورنږدې شو به ځې په ځای باندې پروتو خوشي خو کله ورغه هغه د سترو زرو مارو یو شاسر زر جوړ کړی و او په دې ځکه دفن کړي او دا خبره وکړه چې په مرور د زمانه باندې بسرا شم یا بس مارا بچین راشي د استر زر بسان له وباسي لکه اوس د انګریزان په افغانستان کې ورې باز زینو کې د استر زر دفن کړي دي کله په شابه قبرونه جوړ کړي دي چې یو شی چابل چې کله عبد دا ورغه ابن جدعان وې دا سړی راواقص او هغه خرڅ په پاغي باندې ډیر انتهي اوچت مالدار شو عربان براته د په دې کور کې به جرګه کوله ځکه مالدار انسانو او تر دې پورې د حجاجو خدمتونه به کوله غوله د شودو د پيو د ممیزو د کجورو د ټول تنظیم د حاجانو د خپل کاو دا د ابوبکر رضی الله خپلوانو د عائشہ رضی الله عنها خپلوانو یو ورځ ورته پوښتنه وکړه ورته ویل یا رسول الله ابن جدعان دغه دې حاجانو ډېر خدمتونه کړې دي ډېر خرچې ور باندې کړې دي آیا په دې باندې بس اجر دل ملاو کړی شي کور باندې کړی شي رسول الله ورته ویلا نشور کړي وې د په دې ټول عمر کې هم د شنې دی ویل چې اللهم اغفر لي الله رب العزت معافي مال معافي وکړه هغه ورسې د پاره کوم چې د قیامت ورځ روان ده پاږي کې ما معاف کا
یا په دې دنیا کې ما په تاسو پورې باغ ورځ باندې ما باندې اسانتي راشي. د دې وجنه عمل چې قبلې کې دغه باره کې څو شرطونه دي مخکې درسونه کې ویل شي وو. اول پکې د توحید عقیده، دویم پکې د محمد رسول الله تابعداري، دریم پکې احسان عمل د الله لپاره، څلورم پکې اخلاص د ریا نه ځان ساتل، پنځم پکې د مخلوق حق ادا کول چې پر دې حق د طرف کړي نه، شپږم د ځان سره حسابي کول، ووم په جذبه باندې عمل کول، سستوب او عادت باندې نه کوي، اتم د ادب لحاظ کوي، او نه هم باندې عمل کوي په دینت باندې چې پاغي دونه کې الله ور باندې مال پیدا راکړي، لسم د رب العالمین سره محبت ساتي، یو لسم به عاجزي کوي، او دولسم به د الله تعظیم پر ځل کې لري. د الله محبت په قران باندې راځي، په منځ باندې، په ذکر باندې، په خلوت باندې، د الله د نیکانو بندگانو کې نسلو کې د رسول الله په تابعداري کې د الله لپاره مینه او د الله لپاره ورانه خیانت نه ځان ساتل، مجاهده کوله، په دې کارونو باندې الله محبت سره راګرځي. نو چون کې په دې ابن جدعان کې د توحید عقیده نه و، نه د الله نه بخنه وختل عائشه بین رسول الله ویل چې د رب باندې اجر نه. تقریبا رسول الله د 25 کلو عمر له ورسېدو، چې کله 25 کلو شنه ابو طالب ورته ویل چې وراره اقتصادي مشکلات تعالی معلوم دي، د څه چلو وکړه چې ته په سفر باندې روان شه، شام لاله تجارت وکړه. اوس موږ د حالات ګوري څومره مال چې موږ ټول په حاجیانو باندې لګو دا او دا څه بل مسله د ذریعہ د مدنم نشته. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیره تیار شو ویل شهیدا خو مال به کوم ما سره خو مال نشته، به زړه خدیجه تر کبرا نه به منګه اصول کو دغه نبی والو دا مالدار زنانه و، تجارت نبی مال نو ورکول واغه په ګټه باندې مې ګټه بداغي شو نیمه به دې شو په دې باندې د عربو د عادت شروع تجارت. خدیجه رضی الله عنها چا پوښتنه سوال جواب وکي چې رسول الله هغه د تجارت په نیت باندې وځي، واغله خدا معلومه چې دا ډیر دیانتدار او امانتدار انسان دی، که زمانه څنګه طلب د مال وکي زموږ د ټول مال ورکوم چې دا لارش. نو ابو طالب صاحب دراله او خدیجه له ویلي چې زمونږ دا وراره موږ په سفر باندې لیکو د 25 کلو په عمر باندې کته موږ ځم مال راکې وې سید اسماء عمل والی، لیکن څومره ګټه چې وشو او څومره مسله لازم صرف ساده ورله دوه خان ورکوم اضافه شي به نشته. ابو طالب یې موږ د خپل وراره دوه خان د پرچاله نه دی وکړي ته بده کې زیاتواله راولي ری والا وېزه سلور شو. د اجاره د مضاربت نه ځکه قانون درې چې په مضاربت کې شی نه معلومیږي چې دومره پیسې زما او دومره ستا، او په اجاره کې دا معلومیږي دلته رسول الله سره اجاره ولګیدا. مضاربت کې به دا خبره چې تاوان به بچای مال د یو دی او ګټه وټه د بل کوي. نو اهل علم دا فرمایي چې د دې ګټه نه به دا تاوان پوره کیږي که چیرته دوی تقسیم کړي نه و او که تقسیم کړي وای بالکل ګټه کړي نو به د مال والا تاوان وشي، چونکه دا اجاره په څلورو کارو باندې رسول الله روان شو. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تجارت ناشنا تجارت نور عربانو کې دا تجارت چې دې ځنه به پیسې ویوړي نو په شام کې به شی واخصو به مکه کې خرج کی او رسول الله د دې جنم ځان سره مال واخصو الته خرج کې دغه ځنه مال راوړل دلته خرج کی ډیر اوچه تګټه به رب العالمین ورکړه. مېسره د خدیجه کلبرا او غلام د مشروان کې وزلات مېسره چې کله وسره په سفر باندې روان شو ډیر نشته عجایبات ولیدل د رسول الله معجزات. یو دا چې دوه ملائکو د رسول الله په سر باندې سورې کول سورې تعجب وکي. مېسره ویل چې کله تاسو کوم ناشنا سړی دی سور نور دی او دوه ملائکه یو بل سره دا وزري وجې کړی دی په محمد رسول الله باندې د پاسه لکه چتري غوندې روان ډیر ته متاثر شو. او بل درې مې سره د شي اکرام کول ته به دا ګمان کول کې یو مشرورا سره د دې چې په عربو کې خادمان او غلامان دا ډیر د شي کته مرتبه کې ګڼل کېږي، لیکن جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره اکرام کول کې یو مرګري ورور چې سره رواني اېدینه متاثر شو. دا سمره اوچت انسان دی. منهاج المسلم کې د عمر بن عبد العزيز واقع ذکر کړی دی، تل خلاص شو نو ملما ویل چې زبر د تل عوالم عمر عبد العزيز ورته ویل چې نه زما په کور کې ملما دا کار نشي کولای، وېزه خادم براجي کو هغه 15 منټه کې چې وسو د شوی هغه براجي غوا خپل لاړو غتیل لاړو په دې کې واچول ورته ویل چې ته امیر المؤمنین ته څنګه دا کار کوي وېش مخ کې لاړو ابن عمر بن عبد العزيز نه میدم وشرالم عمر بن عبد العزيز مو به چې کینه عمر بن عبد العزيز منو په دې کې څه کمیګه مخونه په کار را چې په خپل خدمت وکړ لکه رسول الله به په خپل خدمتونه کول. په دلاره باندې شام روانو عقب وهرا چې کوم مرشي او دغه په ځای باندې دغه او بچي بل ملګری هغه ځای کې ناستو. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدو ځان له دعوت کې مې سره ورته ویلي دلته راشي چې کله رسول الله راغی دی ونی لاندې کېناستو
قسم یو کې اسماره په الله باندې قسمي چې په تورات کې موږ لیدلې دي د اخر زماني پیغمبر چې راځي په هغه کې به دا علامات او د دې ونی لاندې بکینی هیڅ د دې لاندې نه ستې مګر اول محمد صلی الله علیه وسلم لاندې کې نشو مې سره له ویل چې دا وګوره د اخر زماني پیغمبري مکه ټول عربو د رسول الله نبوت معلومیږي جرجسو ته معلوم کې په دې کې صرف مې سره لا او په دې کې ناشنا کمال لري وی چې کله په دې غونډې باندې راوخته دغه دوه ملائکه ور باندې سورې کولو او هر کانه هر بوټي چې مالې دو محمد رسول الله سجده کوله دا خبره د مېسره په لړ کې نورم پرې وتا انت چې کله لاړو تجارت کې دا غاټ چې راځي هغه سره ډېر ناشنا رویا په پراخه تندي او کچا نشه ماخله ډېر په نرمۍ باندې او کچا نشه ورکیم ډېر په نرمۍ امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسعود نه خبره نقل کړې ده چې کم سړی په دې لین دین کې نرمي کوي رب العالمین مدا جنت لور داخل کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چا بارے کې دا خبره کوله چې په خاص زمانه کې وسړی مر شو الله رب العزت ملائکه له ویل چې تاسو وګورئ دا عمل نامه کې وې شم نشته وې به موږ ورې چې نشته پکې صرف یو دومره شی چې ما په چا باندې قرض وقت به چې پوره شون به یو ماستر نشه ما وی زبله مېش کې به راکې به بل مېش راکې پم دي کې سمور شو کله به ورته ما کوم کې کله اکثر یې شکل لګ وی رب العالمین به وای چې زما دي بندر دي بندگانو سره دونه نرمي کړي زه ډیر لایق هم چې دي بند سره نرمي وکم ایست تاسو د جنت لبوسه رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام رښتونه تاجر امانتدار چې هغه په تجارت کې درواغ وغیرہ دا خبره نه کوي په ورځ قیامت به رب العالمین د انبیانو سره په صف کې راځي تصور وشت کمال دی دا یاد ساتي چې کوم دکاندار هغه په دې لیندن کې ښه اخلاق استعمالي خلک مرتضی تر چې خلکو بجونه کې رب العالمین دا محبت دا ورچوي او چې کوم سړی هغه کنزل کوي تنگ دستي تنگ زړی چې لکه په ما باندې د عمل راکته کې وشه اخلنه او دا وزبر ته چیرته الماری کې کېدم چې خسره اول به ویل چې نه اخلم او یې اخلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کار نه کوي په پراخه تندې باندې دا کار کولو بیرته تجارت را روان شو تجارت کړه وګرځیدل خدیجه کبرا له چا ویل چې محمد رسول الله راغی هغه د چوچت بلخانه له وختله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دلار باندې روان دي دوه ملائکه قرباني وزر د شنی ولې خدیجه د نور زنانو आवाज کې ودل تراشي محمد را روان دي علیه السلام او داغه په سر باندې دوه ملائکه بر وزر ودی شنی ولې وې در دي شری ګور ډیر اوچت کمال دی د خدیجه په دې کې رب العالمین نشه محمد رسول الله پیدا کی مال شکل راو ډیره ګټه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه د 25 کلو په عمر باندې دی نفیسه ابن منیه د یو زنانه و دی خدیجه کبرا ورته راولې غل ورته ویل چې محمد رسول الله له وجته واده نه کوي کته واده کوي ګوره خدیجه سره واده کوي خدیجه ډیره مالدار زنانه و ډیر خلکو په جرګې کړي چې چا پلار ور کړی نه و یو خو سروي کړو په عمر باندې و وې دی وخت کې زور واده نه کوم بخاری زنانه ما دا خدمت او دا شینه بیرت کول دا نفیسه ابن منیه چې کله رسول الله صلی الله علیه ورته ویلي هل لا تتزوج ولی تو واده نه کوي مالک لا تتزوج ولی واده نه کوي نبی کریم علیه السلام ورته ویل غریب ما واده خو سبانه کیږي دی ورته ویلي وته چې زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده ډیره حسندار ده ډیره د اوچت نسب ولاده چې خدیجه کبرا ده رسول الله ورته ولینا زبې وکم هغه به چرته ما سره واده کوي خو ډیره مالدار ده ډیره د اوچت نسب ولاده ډیره قیمتي زنانه ده او ډیر خلکو اسمانه مکه به جرګي کړی دي چاله ور کړی نه ده وېزه سي چې موارم څه به توکم ویخه ترونه لې ویلې ابو طالب او حمزه رضی الله عنه د دوړه د خدیجه کبرا خو له ورال نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جرګه ور باندې وکړه هغه ویل چې زبر د سره نکاح کوم په دې شرط باندې چې مال بشلو خان راکوي شلو خان ورته په مہر کې مقرر کړو او خطبه چې د ابو طالب ویلي قانون دا چې په نکاح کې باید اول خطبه ویل شي دغه نور سبا خبره وشي زموږ بری خلکو کې د عادت دی اول نکاح وتړي دغه نور سبا خطبه کوي د جمعې فرض باندې اول خطبه خلک کوي کنه اول مونږ کې به ورسره خطبه کوي اول خطبه د ورسره مونږ سنت طریقه په خطبه کې دا ده چې اول به خطبه وایي دغه نور سبا خبره وکړي چې پلانې د پلانې نور په مقابل د دومره مہر کې مدله په نکاح باندې ورکړه د خدیجه کبرا سره واده وشو چې کله واده وشو د دې خدیجه رضی الله عنها ډیر ناشنا فضائل ورسره ان شاء الله د رسول الله د بیان مبارک راځي نظر النعیم وغیرہ باندې ذکر کړی دي او د شریعت کتابونو یو خصوصیت ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې په عمر کې چې کله دا وسره په نکاح باندې واخسته بل زنانه چرته ونه کړله رسول الله 25 کلن دي او خدیجه کبرا د 40 کلو په عمر باندې ده لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ځواني ټوله دله تیر کړ ډیره کمالي زنانه و د رسول الله د تربیت وکړه لګره بچي وجه دا چې رسول الله د 50 کلو په عمر د مور نه پاتې شوی
د دوه میاشتو په دې حمل باندې و چې پلار وفات شو، اته کاله 2 میاشتې ولس ورځې چې نکي وفات شو، نو ډیر د شو ناشنا کیفیت کې پیدا شوی دی. الله ورته د مشر زنانه په نکاح باندې ورکړي چې د مرغونی تربیت وکړي، ډیره تسلی به ورته ورکوله. نو د خدیجه رضی الله عنها په نکاح کې بل واده چرته ونه کی. دویم ناشنا کمال پکې دا دی، اولنې اق زنانه چې په محمد رسول الله باندې په زنانو کې ایمان راوړی دی. زنانه ډېر قیمتي مخلوق دی په اسلام کې. اوله شهیده هغه زنانه د سمیه رضی الله تعالی عنها، د فرعون د خون اوله شهیده چې ماشطه، دغه نور سبب بل شهیده چې اسیا بنت مزاحم. او په زنانو کې چې اول ایمان رسول الله باندې راوړی دی هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بنت خویلد. درې مخې دوه خوندانو، یو عائز او بل حاله. درې نبی کریم علیه السلام او بل نشه مسله پکې ده د رب العالمین د خوانه په خدیجه باندې سلام را لګل شوی دی. جبرئیل راغی او رسول الله علیه ویلي چې صاحبانه به زنانه راځي خدیجه پاغي باندې رب العالمین د خوانه سلام دی. الله رب عزت په هیڅ هم سلام نه لګل مگر پم دی. او د شي ورته وایا چې رب العالمین په تابانه سلام را لګل او د سلام نو ورسه الله رب عزت تعالی په جنت کې د ملغلر نه یو بنگله جوړه کړی دا چې نه به الته ستړي کیږي او نو پکې شور وي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبینه وی، لیکن کله چې رسول الله وفات کیږي تقریبا 9 زنانه د په نکاح کې وي. په دې کې 15 قریشي او 4 عامي. دا د يهودي او سوالم نه د مغربینو. نعوذ بالله من ذلك چې رسول الله خو خواهش پرس انسان دی ولس بیبینه ولي کړی دي. اعتراضونه پر رسول الله باندې په قسم حالات کې کوي. کله دا خبره کوي چې ګوره دا سره کوم سړی دی دین د شي دین راوړی دی سخت دری سړی دی او دا چې په خلکو کې دهشت او ډار خوري د قتل او قتال نه بل کار نشته او دا کار دی او دا. کله د مسلمانانو کې د ظاهر پیشکاری کوي یا رسول الله خواهش پرس انسان ولس بیبینه کړی دي. او حالن کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین د سلوریم سره ځوانانو زور ور کړو. په دې وخت کې په کار د شډيري بیبینه کړی وي، لیکن په دې ولس بیبینه باندې چې رسول الله صبر کړی دا د رسول الله انتهایی صبر دی چې کړی دی. او بل دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د رب العالمین دا دومره بیبینه ور کړی خو الله ور کړی زما ته پیسه ما ته پیولې خپه کیږي د الله نبی او رب العالمین ورته دی ولس بیبینه ور کړی دي ستا پیسه زما پیسه. الله په خپل نبی باندې قسم رحمتونه کوي. قرآن ور کړی دی، منصب د نبوت ور کړی دی، د بیبینه ورته جهیز کړی دی. ما تر پاره د څلور جواز سره اضافه نور نشته. زړه دی انسان باندې خورینه. او بل که چیرته دا خواهش پرسته په کار دا چې پیغلی زنانه کړي د رسول الله د الله بیبینه ټول کونډې وي. یو بیبي په دې کې عائشه رضی الله عنها هغه پیغلا و. هغه څنګه غالبا د هجرت نه 3 کال وړاندې په لسم کال د نبوت باندې د دې کوژدن پر رسول الله باندې وشوه او به په دویم کال د هجرت باندې دا واده شو د 9 کالو په عمر باندې. په 9 کالو کې به یو ماشوم نه څه خواهش پرستی وشي هغه به شرط خواهش پوره شي. رسول الله چې کله وفات کیږي تقریبا دا 13 کالو په عمر باندې پاتې ده. لیکن مقصد پکې دا دی چې د عائشه رضی الله عنها تربیت رسول الله په دې کور کې وشو. عائشه هغه وچه د زنانه ده ام عبد الله د نبی کریم علیه السلام پیغله بیبي دا 13 کالو په عمر باندې وفات شوه. د عرش د پاس رب العالمین د دې برائت کړي د رسول الله په بیبيانو کې پیغلا د دې په نوبت کې رسول الله وفات شوی دی. اخر وخت کې د رسول الله سره د دې په غي کې د دې لاړې د رسول الله سره وځي شوی دی د مسواک په وخت کې د دې په دې کوټه کې دفن دا اول خلیفہ لور یو نشه کمالي زنانه ده ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها. غالبا په ولسم د رمضان باندې د شنبه پښپا باندې وفات شوی ده. جنت البقیع کې دفن ده جنازه ور باندې ابو هريره سب کړی ده. تقریبا 12 احادیث ټول نقل دي. نو دا سوال لري خلکو به زیاده چې رسول الله خواهش پرست ډیری کړي دي. دیم دا ډیری زنانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې بنیاد باندې کړی دي چې رسول الله د ټول امت ذمہوارو. الله رب عزت دا زنانه په نکاح باندې ورکړي تر څو پوری دا سره په دین کې شریک شي د دنه دین زده کې او به د نور خلکو ډیر په اساني باندې نقل. او بل نشه کار داو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به هغه د ازیت زنانه په دی وجه باندې وکړي چې عربو به زوم د شي عزت او اکرام کوله کده خپل بچي الا الموده فی القربى. قران کې غالبا سورې شورا کې الله دا ویلي ده. معنا دا چې تاسو سوال نه کوم مګر خپل مابین کې خپل ولی کوي یا اسمار خپل ولی لحاظ وکي یا هغه کارونه وکړي چې پاغي باندې رب العالمین له ورنځ کېږي چې هغه تهجد کوي سجدي کوي دعاګانې د الله نه غواړي نفلونه کوي قران سره تعلق لري صدقې کوي جهادونه کوي اخلاص کوي په ملائکه باندې ایمان راوړي منځونه وکي زکات ورکي پنځیو باندې نیک عمل. نو د زوم بده شي اکرام دوی کول لکه د بچي تر څو پورې د رسول الله په تایید کې داخله ګذريږي به عربان. کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو زنانه په نکاح کړی دغه د مور او پلار د اکرام د وچی لکه ابو بکر ام رومان تا د
عائشه رضی الله عنها مور پلار و لیکن د عائشه سره چې په دې وخت کې د نکاح وکړه ولې وکړه ستر د دې لپاره چې ابوبکر خوشاله شي او کله د زنانه د خوشحالي لپاره رسول الله وسره وعده کړی لکه ام حبیبه دا چې کله حبش لاړ د دې خاوند چې د ایسره کافر شو نصرانی د دې خپل بيبي طلب وکړي چې تم راشه نصرانی دین لا راوړه وېما پر رسول الله باندې ایمان راوړې زنه نصرانی څخه کوم زه د اسلام بچي نبی کریم علیه السلام د دې د غیرت چې وکړو دغه سره نکاح وکړه نجاشي پاچاله ویلې چې دیلا څلور سو دینار ورکړه تقریبا درهمه دینار تقریبا دغه 300 درهم جوړیږي شاوخوا نجاشي بادشاہ چې کله دغه نکاح وکړ رسول الله لدای په مہر کې ورکړه خلکو چې دې ورته وی کینې ترڅو پرې پتا شو مې له خوراک کو ځکه دا قانون دی چې سړی نکاح وکړي نو باید څه خوراک په ملګرو باندې وکړي ام سلمہ په دې مناسبت باندې په نکاح کړ چې دا د ابو سلمہ خزوا د رسول الله رضی ورندار وا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام معنا ابو سلمہ دا د سویبی اولاد رضی د حلیمه سعدیه د رسول الله رضی الله عبد الله یو خورشیمانو می د بل نفیسا اما د سویبین رضی الله چې هغه ابو سلمہ چې کله هغه وفات شو نو ام سلمہ په دې مناسبت باندې واسه چې دا ما وردار ده تر څو پرې دا خوشاله شي پیغمبر رسول الله په دې مناسبت باندې نکاحونه زیات کړی دي او بل نشه کمال په خدیجه کې دا دی چې د رسول الله د ټول اولاد د خدیجې نه الله پیدا کړی دي اول نه بچی چې د قاسم وشو قاسم د نبی کریم علیه السلام اسم کنیم ابو القاسم څوک دا شپږ مېشو په عمر باندې وفات شو څوک د 5 یا د 2 کلو په عمر باندې او بعضي انسانانو په دې عمر کې وفات شو د په اسمانه سوري کولای شو د رسول الله اسم کنیم ابو القاسم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نوم او د نورو انبیو نمونه دا سړی په دې ځمانه کې خودلې شي په بچو باندې کې خودلې شي اما اسم کنیه د رسول الله سره نشي کو خودلې لیکن امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دام د رسول الله په حیات پورې خاص شکل وفات شوی دی کې سړی په ځمانه ابو القاسم کې د موسیقي خوي شي د ملائکه نمونه سره به په ځمانه کې نه دي امام مالک رحمت الله علیه د عمر څخه دا خبره نقل کړې ده یا د قشه امام مالک په وړاندې وچاري جبرئیل نوم په ځمانه کې کوړې سخت غوسه شو چې ولینو نمونه قاضي چې تاسو دا کې خودل د قاسم نه ورسره زینب وشوله دا د رسول الله لوروا به دغه نور سره بل لورو شه رقیه بل لورو شه فاطمه الزهرا به بل لورو شه ام کلثوم دغه نور سره بل بچو شه عبد الله دغه نوم طیب دی بل طاهر دی بدل عبد الله دا درې وړ یو نمونه دي دا دوه اسماء صفاتیا د مزمز کې به د مقوقس بادشاہ د خوانه ماریا قبطیه رسول الله حدیث و دغه یو بچو شه ابراهیم هغه چې کله وفات شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بوډاوالي بچو ډېر انتهازات هم ژړل د سترګو نه وښ کلاړي او ژړا په کار د بدی شرط باندې چې کله انسان د مخ غریوان وغیرہ دا ونشلي به ژړا انسان کله راځي چې کله سړی قران کې تدبر وکړي د الله په انعاماتو کې سوچ وکړي د حساب کتاب حالات را مخې لکې د جهنم حالات را مخې لکې د رب العالمین عظمت را مخې لکې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دومره ګران او خدیجه چې کله هر وخت بر رسول الله د یادوله عائشه رضی الله عنها کله غیرت کرا ورکه چې بل بیبي نشم دی خدیجه یادوي انها كانت وكانت عائشه خدیجه کې خدا کارو دا تر دې پورې ورځ وی داخلو رااله رسول الله ویل الله د حالکه عائشه په دې باندې غیرت کراله دوی ورته وغوښته چې کله به ذبح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خدیجه پر خپلوانو باندې دا خرج کوله د خدیجه دوستانو سره رسول الله احسانونه کول تر څو پورې د هغه کږه هغه حق پوره کړي 15 کلو عمر پورې داو د رسول الله را رسیدل وشول 15 کلو کې وسره نکاح کړو لیکن دا د خدیجه سره دا واده ولي په دې کې لوی پیدا دار و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې د واده او غیر واده عمر تیر شو د فقر او غیر فقر عمر په تیر شو د سفر او غیر سفر د عمر په تیر شو تر څو پورې محمد صلی الله علیه وسلم یو ټین غوندې انسان شي جهادونه وکړ وغیرہ چې کله 15 کلونه ورشي د دین را پدې خو ان شاء الله که 4 شنبه ورځ باندې شرط ژوندیو نو به د نبوت په سلام رسول الله شروع کیږي هغه وایي رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي